بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو کوربه ساجد محمود خان پروگرام د نن سوال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، د انسان جسمانی صحت سره سره د نفسیاتی صحت خیال ساتل هم ډیر اهم وي، او بیا کله چې په علاقه کې څه اجتماعي مسایل وي، کو هغه مسایل قدرتی آفات وي یا انساني آفات، نو ممکنه ده چې انساني نفسیات سره دې کې څه خاص قسم مسایل پیدا شي. ګران اوریدونکو، دا هم یو مسلمه حقیقت دی چې د نفسیاتی مسلو سره د انسان په جسمانی صحت باندې هم منفي اثرات پریوزي. د نفسیاتی او جسمانی اثرات په ماشومانو، زنانو او په ځوانانو باندې مختلف قسم وي. زمونږ د نن پروگرام هم د دې حوالې سره دی. په دې پروگرام کې به مونږ د خپل محترم مہمان ډاکٹر محمد مسلم چې په مردان میډیکل کمپلیکس کې اسسٹنٹ پروفیسر دی او د وبایي امراضو په انساني نفسیاتی صحت باندې اثراتو حوالې سره یو نظر لري. د هغې رایه نن سبا د کرونا وایرس حوالې سره ډیره اهمیت لري. ګران اوریدونکو، په دې موضوع ډاکټر صاحب سره یو نشست مخکې هم په اردو ژبه کې مونږ کړی دی. د نن پروگرام هم هغه موضوع ده، خو دا موضوع به نن تاسو ته مونږ په پښتو ژبه کې وړاندې کوو. زمونږ د نن پروگرام موضوع د کرونا وایرس نفسیاتی اثرات دی. اول خو زه ډاکټر صاحب تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل مصروفیات کې پښتونخوا ریډیو مردان ته ټایم ورکو. ډاکټر صاحب، راځو خپل پروگرام طرف ته. نن زمونږ پروگرام په 5 بنیادی سوالونو باندې مشتمل دی. زه کوشش کوم چې تاسو نه موږ په لږ ټایم کې په اسانه ژبه کې د کرونا وایرس یا وبایي امراضو حوالې سره د دې انسان په نفسیاتی صحت باندې چې کوم اثر وي هغې حوالې سره خبرې وکړو. لومبی سوال خو زما دا دی چې د وبایي امراض یا کومنګه د کرونا وایرس د وبا حوالې سره خبرې وکړو، نو د دې د انساني نفسیات سره څه تعلق دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو. لومبی ریډیو مردان شکریا ادا کول غواړم چې چاته ماته په دې پروګرام کې د شرکت موقع راکړه او د چا په ذریعه چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. اوس زه خپل سوال جواب طرف ته راځم، کوم چې د وبایي امراضو او انساني نفسیاتو د تعلق باره کې دی. د آفاتو اصل کې 2 قسمونه دي. یو قدرتی آفات دی، مثال په طور وباګانې، سیلابونه او زلزلې، او نور انساني آفات دي، یعنی جنگونه او دهشتګردي. اصل کې د انساني نفسیاتو کې یو جز دی، یو خیال دی چې زه محفوظ یم، I am secure. خو بدقسمتۍ نه په دې آفتونو کې دا حس ډګمګاو شي، اوړه کېږي چې زه محفوظ یم، او په دماغو کې د دې سوچ په ځای یو بل سوچ راشي چې زه محفوظ نه یم، زما کور محفوظ نه دی، زما ماشومان، زما مشران، زما رشتہ دار محفوظ نه دي، زما ملک محفوظ نه دی، بلکې پوره انسانیت محفوظ نه دی. دا سوچ چې هر کله دماغو کې راشي، نو دې نه وروستو ذهني او نفسیاتي مسایل پیدا کیدی شي. ډاکټر صاحب، زه خپل دویم سوال طرف ته راځم. نن سبا موږ ګورو په سوشل میډیا باندې، اخبارونو کې، په چینلو باندې مختلف قسم معلومات د کرونا وایرس حوالې سره عوام ته وړاندې کیږي. هغه معلوماتو سره چونکه بعضې وخت موږ وګورو نو د خلکو کې یو خوف و هراس هم راشي، نو بعضې وخت دا خوف و هراس ارادتاً یا غیر ارادتاً چې هر څه طریقه باندې دا کیږي، د دې د انساني نفسیاتو باندې څه اثرات وي؟ د وبایي امراضو یره د انسان په نفسیاتو ډیر جوړ اثرات اچولی شي. څنګه چې مخکې خبره وشوه، د انساني نفسیاتو کې یو حس و، د انسان دماغ کې یو سوچ و چې زما کور، زما رشتہ دار او زما ملک او انسانیت محفوظ دی. چې هر کله دا محفوظ والا سوچ په دماغو کې و، نو خوب هم صحیح و، لوګ هم صحیح و، جسم کې طاقت هم صحیح و، خوشحالي هم و. خو هر کله چې دا حس ختم شو او د دې په دې دا سوچ راغی چې زه محفوظ نه یم، زه په خطره کې یم، نو د دې په نتیجه کې خوب والوتو، لوګه کمه شوه، سکون ختم شو، جسم کې طاقت ختم شو، غصه او چړچړاپن سیوا شو، قوت برداشت کم شو، یره شروع شوه، د زړه دړکن سیوا شو، یخې خولې شروع شوې،
او د هضمي نظام هم تشنج شو، د چا خېټه سخته شوه او د چا خېټه نرمه شوه. الغرض پورا انسانی جسم مختلف مسائلو شکار شو. ګران اوریدونکو زو دمې طرف ته د دمې نه پس په خپل موضوع طرف ته راځو. چېرته مزه اوسئ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان سره. کرونا وایرس. کرونا یو فلو یعنی زکام دی کوم چې د یو انسان نه بل ته یا د جراثیم لګېدلي څیزونو استعمال سره لګېدی شي. د دې نه ځان بچ ساتلو دپاره خپل لاسونه هر 3 غنټې پس په صابون یا سینیټایزر کم از کم تر 20 سکنډو پورې وینځل پکار دي. د خطرې په دې ورځو کې یو بل سره د لاس او غاړه ملاولو نه ډډه وکړئ. د استعمال په عام ځایونو کې د دروازو، د پوړو جنگلو او د گاډي دروازو وغیرہ باندې غیر ضروری لاس ملګوئ. که کولی شئ نو د کپړې نری دستانې استعمال کړئ. که په چا کې د زکام علامات وي نو سمدستي ورته ماسک واچوئ او هسپتال ته یې ورسوئ. د متاثره شوي خلکو نه کم از کم 6 فوټه لرې اوسئ. د مشرانو او حامله زنانو ډیر خیال وساتئ. د زکام په صورت کې د غیر ضروری دویانو خوړلو نه ډډه وکړئ. په احتیاط کې خیر دی. د یری په ځای رامخکې شئ او د خپل ځان او خپلوانو حفاظت وکړئ. پروینشل ډیزاستر مینجمنٹ اتھارټي خیبر پښتونخوا. یو ځل بیا تاسو ته په خپل پروګرام کې هر کله وایو او راځو په خپل موضوع طرف ته. ډاکټر صاحب زه بل سوال ته وړاندې کېږم. زما بل سوال تاسو نه د زنانو حوالې سره دی. زموږ د ملک نیمه آبادي چې دا تقریبا هغه په زنانو باندې مشتمل ده. نو د کرونا وایرس دا وبا چې دا د دې د زنانو په نفسیاتو باندې څه قسم اثرات پرې باسي؟ تاسو ټولو ته پته ده چې څنګه الله پاک زنانو لا یعنی خواتینو لا جسمانی لحاظ سره هغوی نازک پیدا کړي دي، نو دا چې د هغوی حوصله هم نازکوي. خو بلحاظ عقل زنانه چېرته هم د مرد نه کمتره نه دي. تاسو به ټولو په خپل ژوند کې دا مشاهده کړي چې کله هم څه پریشانی راشي نو زنانه او ماشومان ډېر زر ګبراو شي، پریشانه شي. تاسو د یو لمحې لپاره فرض کې چې نږدې خوا کې ګاونډ کې کور کې ډېر زیات فایرنګ وشو، نو ظاهري خبره ده چې ماشومان او زنانه به په جړا شي، د هغوی حوصله به ګډه وډه شي او پریشانه به شي. ماشومان او حامله خواتینو قوت مدافعت هسې هم ډېر کمزوري وي. الله پاک د زنانو په نفسیاتو کې د رشتو مینه ډېره اچولې ده. که لور ده نو هغه خپل پلار سره ډېره مینه کوي، که خور ده نو هغه خپل ورور سره ډېره مینه کوي، که کور والا ده نو خپل خاوند سره مینه کوي، او که مور ده نو خپل ماشومانو سره مینه کوي. الحال دا اٹیچمنٹ چې دی، دا لګاو چې دی، دا تړون چې دی، دا اکثر دی پریشانه هم ساتي. مثال په طور یو مور سره غمی چې زما د ماشومانو بس کېږي، یو لور سره د خپل پلار غمی، یو خور سره د خپل رور غمی، او خپل یو زنانه سره د خپل کور والا غمی. ډاکټر صاحب زه خپل څلورم سوال طرف ته راځم. چونکې زموږ په کورونو کې ماشومان هم وي، هغه ماشومان مختلف ایج کې وي، د هغې څوک ډېر ماشومان وي، څوک لږ لوی وي. نو هغه ماشومانو باندې هم د کرونا وایرس د وبا څه اثرات وي. مثال په طور باندې که موږ وګورو نو زموږ په معاشره کې نن سبا چې کوم مطلب گورنمنٹ د طرفه هم ویل کېږي او مشرانو د طرف هم بعضې وخت انسټرکشن ورکړی کېږي چې تاسو ماشومان د کوره بار مه وباسئ. نو هغه ماشومانو ته داسې ویل کېږي هم چې کرونا وایرس دی، کرونا وایرس راغلی دی، یا داسې څه کیفیت د هغه په روټین کې چینج راغلی دی، هغه ماشوم نه سکول ته ځي نه هغه بار لبو لځي. نو دې سره د ماشومانو په نفسیاتو باندې څه اثرات پرېوځي؟ یو ماشوم ته دا پته نی چې آفت څه ته وي، وبا څه ته وي، کرونا څه ته وي. د یو ماشوم د خپل عقل مطابق دا خیالي چې کرونا د یو بلا نوم دی. کمی بلا چې زما پلار پریشانه کړی دی، کمی بلا چې زما مور پریشانه کړې ده، زما نیا او نیکه یې پریشانه کړی دی. ماشوم سره هر وخت دا یری چې دا بلا به کله زما د پلار خوري، کله به زما د مور ته نقصان نشي، کله به زما نیا نیکه ته نقصان نشي. دا سوچ ماشوم هر وخت په یره کې ساتي، بے قراره ساتي او پریشانه ساتي.
ماشوم هر وخت سوچ فکر کی د خپل مور د خپل پلار د خپل رونو خویندو باره کې او دا سوچ چې ډیر زیات چې واشي نو وروستو د ماشوم په شخصیت اثر غورځولی شي او مختلف نفسیاتی مسائل جوړولی شي. ډاکټر صاحب زه به خپل اخري سوال طرف ته راځم چونکې زموږ د پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې موږ عوامو ته ولس ته د احتیاطي تدابیر حوالې سره مختلف قسم معلومات داسې طریقه باندې ورسوو چې هغې ته څه فایده وشي. نو زه به غواړم دا چې تاسو اخري کې موږ ته دا ووایئ چې کم د کرونا وایرس د دې وبا حوالې سره خلکو کې کم منفي اثرات پریوزي یا کم اثرات کیږي، هغه خراب اثرات چې دي هغه موږ کومه طریقه باندې کمولی شو یا هغه موږ زایل کولی شو یا هغه اثرات موږ په کومه طریقه باندې ختمولی شو. نو ډاکټر صاحب دې حوالې سره تاسو نو موږ رهنمایي غواړو، سپیشلی که تاسو میډیا حوالې سره ووایئ. دا اثرات موږ څه حده پورې کمولی شو. څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې د نن نه 20 کاله مخکې به صرف یو پی ټي وي و، یو اخبار به و، یو ریډیو به و. د موږ مشرانو به د ساري اخبار کته، د مازدیګرې به یو خبرنامه وه، بیا مختصره خبرنامه به وه او د شپې به 9 بجې یو تفصیلي خبرنامه به وه. د دې نه علاوه بس بریکینګ نیوز نو، هر سکند پس نوي نوي خبرونه نه راتلل. نو هغه وخت به سکونم زیات و، خلک به هر وخت موبایل او سوشل میډیا سره تړلی نه و، چمتاو به نه و. د دې د وجې مینه زیاته وه، لګاو زیات و. خو نن څنګه دي؟ نن دا حالات دي چې هر یو کس سره په جیب کې یو عدد انډرایډ موبایل دی او هغه ته هر سکند هر لمحه څه نه څه میسیج راځي. هر انسان سوشل میډیا سره څه نه څه طریقې سره نن سبا تړلی شوی دی. ظاهري خبره ده چې میډیا کې د خوشحالۍ خو ډېر خبره نه وي، زیاتر خبرونه یو منفي پراپیګنډې لاندې وي. هر لمحه پریشان کن خبرونه انساني اعصاب د حد نه زیات ویښ ساتي. هر کله چې انساني اعصاب ډېر وخت لپاره زیات ویښ وي نو دې سره ذهني او نفسیاتي مرضونه جوړېدی شي. نو ضرورت د دې عمل دی چې میډیا د غیر ضروري استعمال له کم نه کم وکړي شي. خبرنامې د پاره دی یو وخت مقرر کړی دی شي او هر وخت هر سکند بریکینګ نیوز نه دی وکړي شي او نه دی نورو ته وخیلی شي. اخر کې د خپل میډیا رونو ته دا درخواست کوم چې عوام د حقیقت نه ضرور آگاه کې، خو مهربانیو کې چنچنې خیزي مخوروي. ژوند مخکې هم د ډیرو مسلو او پریشانونو ډک دی. په دې وجه عوامو ته د پریشانۍ خبرونه ډیر زیات او بیا مخوي او پازیټیویټي مثبت سوچ سیوا کې خلکو کې مایوسي ناامیدي مخوروي. د امید ډیوې بلې کې خلکو له حوصله ورکې او خلکو لپاره د تفریح سامان جوړ شي. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو د قیمتي وخت لپاره. ګرانو اوریدونکو ډاکټر مسلم صاحب اسسٹنٹ پروفیسر مردان میڈیکل کمپلیکس هغې تاسو سره د کرونا وایرس نفسیاتی اثراتو حوالې سره خبرې وکړلې. ګرانو اوریدونکو د پښتونخوا ریډیو مردان دا کوشش دی چې موږ تاسو ته آګاهي درکو د کرونا وایرس حوالې سره. ګرانو اوریدونکو را روان پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو. الله پامان.